دا ملګری تپوس کوي چې پنځه منځونه دي، په هغې کې د درې منځونو کې امام په تیزه باندې سبق وایي، سحر، ماښام او ماسخوتن، او دوه منځونه ماسپښین او مازدیګر په دې کې سبق او قرائت دا په مزه باندې ویلی شي. نو د دې وجه څه ده؟ نو جواب دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به چې کله مسجد حرام کې مونځ کو او قرائت به په تیزه باندې وي، نو کافرانو به شور کو او غوغا به کوله، د پاره د دې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام قرائت کې هم ګډوډ شي او خلق ونري، هغې پورې به ټوکې کولې، مسخرې به کولې. الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته قرآن پاک کې ارشاد فرمایي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا، چې ته سبق په تیزه وایا، په مزه وایا، او د دې په درمیان کې یو لاره تلاش کا. نو مطلب داو چې څه منځونو کې قرائت په مزه کوه او څه کې قرائت په تیزه کوه. نو سحر او ماسخوتن کې به خو مشرکانو دو، ماښام کې به هغوی په ډوډۍ باندې مشغوله وو، مسجد حرام کې به عموما هغوی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به د دریو منځونو کې قرائت په تیزه باندې کو، او ماسپښین او مازدیګر کې به هغوی مسجد حرام کې وو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به قرائت په مزه باندې کو. نو چونکې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه طریقه اختیار کړه، نو په دې وجه باندې امت ته دغه طریقه پاتې شوه، او امت دپاره په دې طریقه باندې عمل کول لازم دی.